ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أصد فقرك رواه الترمذي۔ انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو ورنو دا اللہ تعالی دا بندگان اللہ تعالی تگران دی او اللہ سبحانہ وتعالی غواړي چې د دې توجه الله تعالی طرف تراشي او الله تعالی دا خبره نه خوښي چې دا د جهنم د اور خشاک جوړ شي۔ دا انبیاء څومره عزتمن خلق دی، دا انبیاء الله دې لپاره را لېږلي دي چې زمانہ دا غافل عوام ما سره جوړ کی، زمانہ دا بے پروا عوام دی ما سره وتړي او دی ته زما زما دربار، زما درگاہ، زما غضب، زما قدرت، زما طاقت، زما قانون دی خلقو ته وخی، دی د پاره الله تعالی به انبیاء را لېږل۔ دا د الله تعالی د محبت یو ډېر لوی دلیل دی۔ نه غواړي الله تعالی چې دا خلق دی اور د جهنم ته واچي، خو دا خلق په دې خپلو عملونو باندې ځان د جهنم اور ته رسوي۔ حدیث کې راځي د الله پیغمبر یو ځل په لار باندې روان دی صلی الله علیه وسلم، او په لار کې په یو طرف باندې یو زنانه ناسته ده، هغه اور بلی، خو په دې غیږه کې ورسره خپل ماشوم دی وړوکی۔ کله چې دا زنانه د اور د پوکې ورکوي نو دا ماشوم رستو کی او خوله اور ته نږدې کی او اور ته پوکې ورکي۔ د الله پیغمبر او صحابه د دې زنانه دا کیفیت لري، د الله پیغمبر ورته فرمایي تاسو څه محسوس کړه؟ صحابه کرام ورته فرمایي چې د الله حبیب مونږ ګورو چې دا مور دا خپل خوله دی اور ته نږدې کی، خو دې تپ تم د خپل ماشوم نه نږدې کی، رستو کوي چې په دې ماشوم باندې د اور تپونه لګي۔ رسول الله علیه السلام ته فرمایي الله ارحم بعباده من الام بولدها، الله په دې خپل بندگانو د دې مور نه زیات مهربان دی کومه مور چې په دې ماشوم شفقت کوي۔ نو صحابو ذهن ته یو سوال راغی چې اے د الله پیغمبره دا مور په دې ماشوم له د اور تپ نه ورکوي او الله خو به خپل بندگان د اور منځ ته ورولي، دا څه کیسه ده؟ په خبره ونه رسېدی؟ دا مور خو دا ماشوم د اور د تپ نه ساتي، نو رحم ښکاره دی۔ په دې نقطه م پوه کړئ د الله حبیبه چې الله خو به دا بندگان د اور منځ ته وروچي۔ نو قاعده دا ده چې کم بچې د خپل مور نافرمانی کوي، کله ورانی وکي، که د مور کپړې وسوځي، که ټول کور وسوځي، خو دا مور د خپل بچیتوب نه وباسي، که د مور سره جنگ جګړو کې خو دا مور د خپل بچیتوب نه وباسي، خو که د بچی د خپل مور ته یو ځل وي چې ای مورې زما چې کوم خپل پلار دی زه د ده نه یم پیدا، تا پلانکي ځای کې خیانت کړی دی او زه پیدا شوی یم، د خپل پلار نسب د خپل مور حیا یې کټ کړه او د خپل ځان نسبت د ځان نه بغیر بل چا سره کو، د مور سره بل پلار شریک کو، نو دا مور به د دې بچي مخ ته وګوري
بس دا سه مور د داسې بچی اور ته چولو تم تیار، دا سه مور د داسې بچی شړلو ته هم تیار، دا سه مور د داسې بچی وجلو ته او د هر قسم نقصان ته تیار ده. ځکه د خپل مور د هغه مور چې د ماشوم لوی کو دا تور سره د پاره د حیا په دی وړو کې جونګړه کور کې سپین کو د هغه مور په حیا باندې د بیزته داغ لګاو د مور او د دې بچی منځ کې رشتہ کټ. دغه سي چې کله دا الله تعالی بنده دے زمکه دا الله دا ورته برن اسمان په د رب دے نعمتونه په د رب دی او دې د خپل لوی رب سره یو بابا شریک کی، یو درگاه شریک کی، یو ځوان شریک کی، یو بوډا شریک کی، یو پیر شریک کی، یو ابه، یو تعویز، یو پالګر، یو کوډمار شریک کی. دا داسې دا لکه سړي چې د خپل مور نسب بدنام کو، د خپل مور د پاک دامنې نه انکار کو او مور سره چې څنګه بل پلار شریک کول د مور برداشت ختمي، دکه چې کم سړی د رب سره شرک کی دا د الله تعالی داسې بدی شي لکه په مور باندې بدنامه لګون کې ماشوم چې د مور بدی شي. نو چې کله د بندگانو شرک نه کړي الله تعالی دې ته ډیر زیات بخنه کوي. خو ګوره د مشرک تم الله تعالی وی ادعوني استجب لكم، اے د غیر الله په دربار چغي وهون کیا، اے د یو وړوکي مخلوق ته جهاو فریاد کوون کیا، اے د لوی درد محرومه، اے د عرش او فرش نه مالک نه پیجندون کیا، اے د درگاهونو نه متاثره ډېرې چغې دی واله، کله شفا غواړي، کله بچیان غواړي، کله دولت غواړي، کله عزت غواړي، هر درگاه دی ولټو، هر پیر دی مطالعه کو، هر قبر دی وکتو، هر زنګو دی وجټولا، هر پیر او هر مولا او هر تعویذګر، هر کوډمار دی وکتو، پیل یہ ناکامی تو ہر رز ما دشمن ہے توڑاڑے. خو بیام اللہ فرمائے ادعونی استجب لکم، چرت د دې اسمکه نه کنیکشن د عرش مالک سره وتړه، یو ځل ماتم پکې چغوها استجب لکم، د عرش نه په پرش باندې رستا د आवाज قبلولو پروګرام صرف ما سره دی. نو دا الله تعالی جوړ غواړي د خپل بندگانو د ځان سره. د وجره د نوح علیہ السلام په دعوت او د انبیاء او دعوت کې راځي قرآن ذکر کوي ففروا الی الله، ور منډه کې الله ته، ور متوجه شه الله ته. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، زه د الله تعالی د طرف نه تاسو لپاره يرونکی یم، تاسو د الله تعالی تابعدار شئ. نو عرض مې دا کو نن د امت حال دې طرف ته جوړ دی چې د خلکو الله تعالی پرېخې دی، الله تعالی په دې خبره گواه دی. تاسو چې کوم خلکو کې د دین طلب دی هغه د قرآن او سنت نه واقف دي، تاسو سوچو کې زمونږ ځوانانو الله پرېخې دی، زمون جنکو الله پرېخې دی، زمون سپین سرو بوډېګانو په خپل رسم او رواج شرک سره خپل رب پرېخې دی، زمون سپینګیرو بوډاګانو د اجرو په میلسونو په موبایلو زمون رب پرېخې دی، زمون بادشاهانو د غیر الله په قوانینو خپل رب پرېخې دی، زمون نوجوانانو د دنیا په عيش او عشرت باندې د دنیا په ګټه باندې خپل رب پرېخې دی، زمون بزنسمنانو زمون کاروباري طبقه د زکات نه په مخ اړولو باندې خپل رب پرېخې دی. هر طبقه محرومه ده. نن دا وګوره د باران څومره لوی ضرورت دی او تا ته پته شته قسم بالله دا حلال او پاک باران مونږ د مردارو حرام او تماکو لپاره غواړو. په جمعات کې لا سوچت کې استادجی و دعا وکړه چې خدای تعالی د رحمت بارانو کې وای تماکو مو نال کېږي نه او کرلې نشو، لہذا ته د تماکو لپاره د باران سوال وکړه. اے مسلمانه غرق شه تباشره ته سوې د الله په کور کې ته دا خبره کې د الله نه پاک او حلال باران غواړي د حرام او تماکو لپاره. هغه مولام تبا مړی دی چې هغه نسوار او سیګریټ په حلالولو لګیا دی او فتوی پې ورکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل مسکر حرام، په نومې نشه چې راغه حرام ده، نشه حرام ده، نشه حرام ده اور داغی کرل حرام، داغی مزدوری حراما، پاگا کپنے کے کار کول حرام، داغی گٹا حراما، داغی کے جن تیراول حرام، کرل حرام، مدد کول دا سی سڑی حرام. دا اغا حرامو دا پارا دینن رب تسوال کی اللہ بارانو کی چیزما تماکوشی.
دا د امت حال شنو د مسلمان عقیده دا جوړه ده چې تماکو نه کوي اجاره نشي ورکولې الله وی دا تصیب فی السماء رزقکم وما توعدون ستا رزق په اسمان کې په تماکو کې نه ده ستا رزق په اسمان کې د سیګریټو په پارامیانو کې نه ده وفي السماء رزقکم ستاسو رزق دا په اسمان کې ده دا په اپیمو کې په کوکنارو کې نه ده ما عرض دا کو چې نن د بندگانو توجه د رب نه اړېدلې ده او دا یاد ساته دا د امت سره د الله تعالی یو لوی احسان دی چې دیو ته الله تعالی عذاب ډیر سر نه ورکي یو قوم د نافت ولکې کمې کړې د شعیب علیه السلام قوم یا به کان سپک لګاو یا به چابړي سره سیوي صحیح خو په دې یو مسله په الله تعالی عذاب راوستي دا یو د نافت خبر ځان سره نوٹ کا بل یو قوم دی هغه د الکانو د بدفعلې خوند غستو الله په د اسمان نه کانی راورولې دي بل یو قوم دی هغه د درگاهونو عبادت کو او غیر الله ته را مدد شوي د نوح علیہ السلام قوم الله تعالی په دومره وبراوست چې زمکه تخ کې په خټو کې وردن نکړل بل یو قوم دی هغه بغلاګانې کول لار کې به خلق وال الله په اسمان نور نازل کړي بل یو قوم دی هغه حق پرست وجری دی الله تعالی په توغون بیماری راوسترا دا د حق پرست وجل دا د نافت الکمی دا لواتت دا زناکاره دا شرک په یو قوم کې صرف دا یو ګناه دی الله غر کړی دی او زمونږ په امت کې دا ټول ګناهونه موجود دي او بیغمه ګرځي نه توبې طرف ته توجه شته او نه الله طرف ته توجه شته اغي کې ځنې خواله که شرک پکې نه و دا ګناه پکې و الله په عذاب راوستو معاف کړل آخرت ته پاک لاړل آخرت ته خو زما استاد یو ګناه دا یو بد عملی دا یو جرم او دا یو سزا دا ګوره آخرت درجه ته جمع کیږي دا جمع کیږي او ته پر رب العالمین باندې یقین وکا چاته چې سی چورنګو کی چې پتا باندې کیس ته تانه تراشه که هر څومره همتناک سړی او سلاماتیږي کنه ماتیږي دا د وړې تانې نه تا باندې دومره روب راځي چې د رب په دربار کې تا نوم واغستې شو پیشي دی وشي وای په ناف تول کې د کمې ولیکو د رب مخې ته بس جواب ورکړي وای شرک دی ولیکو وای ناروا دی ولیکول وای د قرآن او د سنت نه بالکل غافل ولوي دا ځان نه موړ کړي ولې او دا بے پروا ولوي په قرآن او سنت څه جواب رب العالمین ورکو هیڅ جواب زمونږ سره نشته دیو جنا هر څومره هنر او چل پکار دی دی علما په منبر او محراب پر خبره توجه ورکول پکار دی چې اے عوام مسلمانانو د دنیا په محبت مونږ رب پرې خېده اسه په نوم اسلام او مسلمانی دا نور هر سړی په دنیا ماین هر سړی دنیا په سر روان د الله د دین حالت کم ځای ته ورسید د مسلمان حالت کم ځای ته ورسید اے مسلمان کله به ویخېږي اے مسلمان کله به دی دین ته دین وې ډېر لږ ژوند دی او په دې لږ ژوند کې ټول توجه د دنیا د پاره ده د دین د پاره هیڅ تیارې د مسلمان ګوري نشته څومره چې دا امتحان لوی را روان دی څومره چې دا مصیبت لوی را روان دی دا هغه برابر صفر تیارې ده صفر هیڅ تیاری نشته وړو کې اون د سفر مونږ کو مثال دوبه ته زو پاسپورت برابر کو ویزا اوکې کو پاغي بیا ټیکټ را واخلو کاغذه کاروای فوټو سټیټ هر څه په مخامخ جیبونو کې کیدو الته د کپیل سره رابطه نو حروف او د اقامه ترتیب بالکل ریډي ساتو کله کاغذي فرق راځي بیا ډېرې نه بار نو زیدا مسافر اے مسافر اورورا تا سره چې د پاسپورت غمشتا تا سره چې د اقامه غمشتا تا سره چې د کفیل او د حروف غمشتا تا سره چې د ډېرې د ایجار غمشتا اے مسافر اورورا دی وړو کې سفر د فارا هر کاغذ کلیر ساتي یو ډېر وګت سفر د روان دی هغه په سیرین جاس کې نه کیږي هغه په پی آئی جاس کې نه کیږي یو ډېر لوی سفر دی
په یو ډېره خټه ځمکه باندې به ولاړې بربنډ به وترکتم ما حولناکم وراء ظهورکم هر طاقت به درنه شاته پاتې بربنډ یوازې په یوازې به د رب مخې ته ولاړې د هغې سفر دپاره د کاغذي کاروایي څنګه ده هغه سفر کې صحیح عقیده لګي څنګه ده هغه سفر کې د قرآن او د حدیث تابعداري کې لګي هغه دې څنګه ده هغه سفر کې صحیح معاملات پکارېږي هغه دې څنګه دي په هغه سفر کې د قرآن او د حدیث تابعداري د منځونو تابعداري پابندي د ګاونډي حقوق د مور او پلار سره ښایسته ژوند دا ټولې خبرې پکارېږي تا خو د بار ملک دپاره خپل هر کاغذ کلیر کړی دی د هغه لوی سفر دپاره دې څه کړي دي دا ډېر د سوچ خبره ده او مسلمان ته یکسر غافل دی په منبر بیان کوونکي عالم ته هم صرف په منبر دا خبرې یادې دي اوریدونکي صرف د منبر نه اوریدو ټیم کې هم اکثر سوچونه کوي مخامخ چې کم خلق ناست دي دې کې هم 75% خلق دل ته ناست دي او ګرځي جاز کې خو چې کم ناست دي هغه هم صرف تر دې حد ناست دي چې جمعات نه چوټي شو خبره ختم داسې ګولې نه ملاویږي چې هغه ګولې واچي او د آخرت فکر پیدا شي داسې انجکشن نه راوتی چې هغه انجکشن وي او د آخرت فکر پیدا شي داسې ډراپ نشته چې ډراپ ځان ته وخیږي او د آخرت په تیاری ولګي او د قیامت او د برزخ او د قبر د جهنم احوال دی ويري داسې هیڅ قسمه دوايي نشته هغه دوايي د قرآن هغه دوايي د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوايي د آخرت فکر هغه دوايي ته زمون توجه نشته قرآن مسلمان نه دی خبر حدیثونه نه دی خبر او آخرت طرف ته فکر نشته نو دا مرزونه به دی اوسي مړ به کی او دای مرزونه کې به دنیا نه لاړ شي دیو جنا اهل علم و مراقبه کوله چود کېدل و دا یو صالحین چې کلاو کې نو زمون مصیبت داده زمون عوامو د دعوت هغه نصابونه جوړ کړی چې د مخلوق خلق لیکلي دي مخلوق لیکلي دي او د مخلوق خبرې پکې دي تبلیغی ګل صاحب ته وایي چې مهنت په وکا چې د احادیثو کتابونه راواله چې هغه کې قال الله او قال رسول الله د مخلوق خبرې د مخلوق تشریحات خوبونه پکې نه ضعیف خبرې پکې نه دي ته تبلیغی سرور نه تیاریږي هغه د حدیثو کتاب منی چې دا هغه عالم لیکلی دی دا ولې د معاشره داسې جوړه شوې ده د پیغمبر حدیث هم یو سړی علمني چې د پیر حواله په ورکی د پیغمبر حدیث به هم علمني چې د امام ابو حنیفه او د مذهب سره برابري د پیغمبر حدیث هم خلق علمني چې د نظریه او د اکابر او د تشریح د لاندې راشي یعنی د حدیث د منلو د پاره به خامخا د یو عالم حواله ورکې سل احادیث وایا او د عالم حواله په مور کوا قوم داغه منلو ته نه تیار او یو ضعیف حدیث وایا خود د دوه اکابر حواله په ورکه ټول خلق بووي چې صحیح دی وي دا ولي د دې خلکو په ذهنونو د اکابرینو او د دې خلکو د عظمت او د خلکو د شان مهنت شوی دی او د رسول الله د شان مهنت پر خلکو نه دی شوی تاسو نه یو سوال کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی وي او یو سړی ویلې وي چې زه د الله د پیغمبر خبره علمانم چې ابوبکر او عمر وایي چې دا د رسول الله خبره ده او دا ومنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او یو سړی راغلی وي واغه ویلې وي چې زبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره علمانم چې دا عمر او دا ابوبکر تایید کی دا سړی بچا مسلمان ګڼلې وي دې عمر او ابوبکر شړلې او کړلې او چړلې نو نن د خلکو مثال دا د وایزه د رسول الله حدیث هغه منم چې زما امام ابو حنیفه پاس کی نو د رسول الله خبرې د ابوبکر او د عمر تایید ته نه دي محتاجه نو د رسول الله خبرې به د امام ابو حنیفه او د علماء دیوبند او د پنځپیر او د زید او عمر بکر خبرو تایید ته محتاج شي د خلکو خبرې د رسول الله تایید ته محتاج دي خو د رسول الله خبرې د چا تایید ته محتاج نه دي خو د خلکو ذهنونه نو چې کم قوم د خپل پیغمبر او د غیر پیغمبر منځ کې فرق نه معلوم کړي هغه قوم به د آخرت تیاری سوکي هغه قوم به رب سره برای راست ملاو شي هغه قوم به د شرک نه ثبت شي هغه قوم به د کفر او معصیت نه ثبت شي
دیو جنا اللہ تعالیٰ تا بار بار توجہ دا پارا امام ترمذی رحم اللہ علیہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث روڑلے دے پا ابواب صفت القیامہ کی 2466 نمبر کے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے او حدیث قدسی دے اگوی نبی علیہ السلام فرمائی دی کہ ان اللہ تعالی یقول جماعت سما رب فرمائی دی کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے دا آدم بچیا تفرغ لعبادتی، زما عبادت تلگزان فارغ کا، تفرغ لعبادتی زما یاد تلگزان فارغ کا، تفرغ لعبادتی دو قرآن و دا حدیث دکڑ لگ ٹیم اوباسا نو بیا فرمائی املع صدرک غنا، زبری دا سینہ دا مالدارے نڈا کا کم. اللہ فرمائی تلک زما دی دین تراشا، تا قرآن حدیث دا غیرت دا پارا ومنا، تا قرآن و دا حدیث سر اخپل مازغو تڑا، تلک دا دنیا نا جدا شاو ما سر زانو تڑا، املع صدرک غنا. اللہ تعالیٰ فرمائی رسول اللہ تا برائے راست پا حدیث قدسی سرا چھ املع صدرک غنا، زبر دا سینہ دا مالدارے نا ڈکا کم، تا سر بجیب کے روپے نہیں، بادشاہان بتا تا پسخی گی، خلقو سر بلکون او کروڑو نہیں، دا سحر و دا ماخام دا رزق پتہ بین لگی، در پا در خور پا سر بئی تا بڑیر کل پسپینو جامو کے دا جمعے پا ورس باندے دا خطبے نمخ کے بتا حاضری سورة الکہب دوئے اور بیغم ٹینشن بنا کے اللہ فرمائی تم ماتا متوجیشا املع صدرک غنا، زبر دا وقت بادشاہ کم دانوی جتا دنیا تا ور متوجہ تفرغ لعبادتی. اللہ وی لغن دا خطا ماتا متوجیشا، تو خو لغن دا دنیا پریدا، تو خو لگ پا صحیح معنی مراقبہ شا، تو خو خپل رب تصور کی راولا، تو خو آئے چیزا دا خپل رب نسم رباغیم. او بیا فرمائی وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، ستا ٹول قرضے بم زخلا سے کم، وَأَصُدَّ فَقْرَكَ ستا محتاجے تب دا سے دیوالو نواما چی غریبی بستا خوال نرازی، دا زما دا رب خبری دی. او بیا فرمائی وَإِلَّا تَفْعَلْ، کت زما عبادت تا نمتوجہ کے گی، وَإِلَّا تَفْعَلْ کت قرآن و حدیث نزدکے، وَإِلَّا تَفْعَلْ کت پا قرآن و حدیث ننگ نکے، وَإِلَّا تَفْعَلْ کت دا اللہ عبادت لٹیم نور کے نو ملعت یدیک شغلا. اللہ وی سار بلا پاسے دلے نہیں چی الارم بدے غگی کی چی ڈیوٹے ٹیم دے، ملعت یدیک شغلا. ماسخوتن چو دکیگی موبائل با بندے و بیا بم در پسی رنگونے کیگی چالکا کار دی نیمگڑی کڑے دے کار لزان نرسوا. اللہ فرمائی که زد پرے خودم نو زد دمر لوئے ذات یما چه زما پا پرے خودو با تپ دنیا کے ستڑے شے، ستا اڑو کے با حرام اونوینی، ستا غوگونا با دمنشی، ستا لاس و خپے با دمنشی، ستا دملا اڑو کی با دمنشی، ستڑے ستڑے جن بطیر کے. او بیا فرمائی ولم اصد فقرکا، دس قرضدار برکم چه لاکھ بگاٹے او کروڑ بقرضدارے کے گی، کروڑ بگاٹے او عرب بقرضدارے کے گی، زکا چه تا دا وقت اسی چو ندے پریخے، تا دا کلی میاں و مولا ندے پریخے، تا دا عرش و پرش مالک نا مخ اڑاولے دے. اللہ فرمائی زبد ماپ نکم، ستڑ ستڑ جن بدی، کلب بہر ملک کے جن تیر کے، کلب دا دنیا پا جگڑو، جیداد پا جگڑو، کلب دا بزنس پا جگڑو، مرگ براشی خلق بدے خخ کی، بچان بدے پا میراس کی، و زبد العذاب در کول شروع. دا حدیث دیر جامع حدیث دے، اور دیکھ دے خبر طرف سے ترغیب دے چھے تفرغ لعبادتی، اے دا عدم بچیا لگ دا اللہ تعالیٰ طرف تا متوجہ شا. اس دے درس باندے سوچو کو، فکرو کو، دا اسے عام یو خبر نہ جوڑا کو چھے درس و حدیث کی دا ہوئے نن دا ہوئے چھے زمان رب ما تا ویری دی چھے تفرغ لعبادتی، ما تا لگزان خالی کا پا دی حدیث و دا اللہ پا دی خبر زمان سمر عمل دے. دینن فکرو کو یو افتا دا غم پا دیڑو دا سیولی کو زان تے پیغور کو پیغور چھے زمان رب نما تا محتاج، نہ زما دا وجہ دا آغا بادشاہی چلی گی، نہ زما دا عبادت دا وجہ دا آغا بادشاہی پا بر روانا دا، نہ کزد اللہ عبادت پریدم، نہ خود آغا ذات پا ذات کے سکمے رازی. آغا لوئے ذات و بادشاہ ماتا ہوئی چی یبن آدم، اے دا خیستا آدم بچیا تفرغ لعبادتی، زما بندگی تا لگزان فارغ کا، ما تا متوجہ شا پرید دنیا
پرید بینک بیلنس، پرید پراپرٹی، پرید اکسلائی، پرید ایسی گانو ایٹرے، تفرغ لعبادتی، دا ہر سپاتی کی گی ما سر دنیا کے تعارفوں کا زبر دا سے زے کے مل شما چپاغ زیبر بلچا آواز اور دلی دا اللہ تعالی دا فرمان دی اڑتا کوس کو او دا نن پا دی عمل شروع کو چھ سبا دا اللہ تعالی عبادت سو رکو گورا یو عبادت دا اللہ تعالی دا دے چھ کل نزدے سے کہ قرآن و حدیث بیانی گی دا تفرغ لعبادتی غٹ مستاک دا دے چھ دا قرآن و دا حدیث دا رسولوں کو کہنے دا موبائل کل کل راواخلا و دا جاز پہ لگاو پلائٹ موڈ چھ رنگو میسیجو اس شے نرازی چھ جاز پہ او لگے بید ازان دا سے لرک دا او چھ کل لرک ہے دا موبائل نبیا راشا دی جماعت کے 2 رکعات دا نفلو کا چھ او دے ٹول دا سے دا اللہ صلی اللہ تا اچت کا او دا خپل گناہونا اللہ تا مخیتا کا اے ربا پھر زیاد گناہنگار تعالی در روانیم پول کاغذونا میں مس دی اے ربا اس دا خیر کار میں ندے کڑے او اے ربا ستا مخیتا ما سر دا سے مخوریز انسانم نشتا چھ تدا آغنا متاثر شے او ما تاوے چھ غلی غندہ تیر شا اے ربا دیر لویا بادشاہی دی دا تفرغ لعبادتی دک ٹیم چھ دے کمی اوخ کے تویکڑی واللہ چھ دغا اوخ کے بدے معاف کی دغا جڑا بدے معاف کی دغا فکر بدے معاف کی تفرغ لعبادتی دی موبائل لکل کل چھٹی ورکوا پدی 24 گھنٹوں کے یو گھنٹہ دا موبائل کورک دا او خپل رب سرا متوجہ کے گا خپلو گناہنو بارک جالا جالا دا موا چسوانی دا بوڑا والی کے بتوبہ باسم واللہ دے زوانے دا تبلیغیان وی پا دکان کی پا کریٹ کی دا پروت ٹماٹر گرنٹی شتا چھ دریرہ سے با پرچ کے بچ پاتی چی ہو دا گرزیدون کی انسان دا ٹماٹر عمر گرنٹی نشتا چھ دے با جن تیر کی تب دا بوڑا توپ پتا مائے تب دا سپینی گیری پتا مائے دا مرگ بدر باندے راغلی او پڑیر لوے افسوس باندے با دنیا نلارش او دا قرآن گواہ دے قرآن دا ملک بادشاہی بادشاہ او چھ مرگ پیراشی مرگ آغا بادشاہ چھ دفن کی گی نو آرمی و پوچھتے مخ کے ورستوی آغا بادشاہ چھ دفن کی گی نو آلا سنگ مرمر دا آغا پا قبر کے دن نو بارو لگئی آغا بادشاہ چھ کلی دفن کی نو دا آغا دا پارا دا صندوق دا پارا دا ملیشیا و دا غٹو ملکونو نا آلا صندوق روڑی آغا بادشاہ چھ پاک دفن شی او دا خلق روان شی نو دا بادشاہ یو چگوئی رب ارجعون اے رب ما خزان بادشاہ گڑا زخو فقیر وما اصل بادشاہ میں نو پی جندلی رب ارجعون اے ربا زمان ربا ارجعونی واپس مکا لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو غٹیم را نظائر شوئے دے اے ربا صحیح عمل شروع کوم اے ربا صحیح عقیدہ شروع کوم دلتا نوتا ملائک وازو کی کلا ستامو کا ختم تو پا ایرپورٹ راڑے دلی انہا کلمتن ہوا قائلوہا دا یو چغ دا جن دے نختمیگی دا چغ با طول مرتوے ومن ورائہم برزخن الى یوم یباسون دا سنٹر جیلم نا دے دیتا برزخ ہوئی تا دنیا دا جیل نا پا چغو نشتلے زمان دا جیل نا پا کمدار لرچ دا افسوس وقت پا ماو تا پا قبر کے رازی او زمون مہربان رب مونگ تا قرآن کے یاد کردے چا گورے یو دور را روان دے یو ظلب جاڑے یو ظلب دے اوخ کے او نظرے گی یو ظلب دے گریوان اوچ نشی نو چھے اللہ تعالیٰ دمرا داغی حالت بیان کردے دے و بیام مونگ غافل پاتی شو ملامت بیو کہ نبیو ملامتا سترگی بم ٹیٹی وی کہ نبی ٹیٹی آگا ٹیٹی سترگی بفیدو کی ولی دا دیر شو سپارو پا شکل کے قرآن راغے و آگا قرآن در تووے چھ گورے وخر روان دے و موقع سخت دا نہ چلی گی زور نہ چلی گی مال نہ چلی گی شہرت نہ چلی گی حیثیت نہ چلی گی طاقت نہ چلی گی خاندان بار بار رالل او دا انبیاء و دا پاک مخلوق راگے او چگے و خلچے خلق فرو الاللہ رب تا متوجہ شے لگ جوندے دوکر نچے مال پس مکے گے دولت پس مکے گے دا چگو لگے دا انبیاء رالل قرآن راگے دول ذرا حدیث دا رسول اللہ رالل دا صحابو سرون پہ والو تلو تننم ادائی او بے پروائے نو دا رب مخیطب ملامت ہے کہ نبائی
ټیټ سترګې به یو که نه به یاره تاسو په ایمان ووایه چې د عمر او د عثمان او د علي او د بلال او د حمزه غونده ښایسته ځوانۍ پې پناه شي او بیا هم یو سړی غافل وي هسې دې د معاف کېدو قابل دی دې د معاف کېدو قابل دی نو ځکه دا قرآن او سنت بار بار ګوره ترغیب راکوي څه پرېښې نه دي والله ته دې قرآن ته یو ځل کښېنه سورت فاتحې نه به ونوځې چې تا ته به ستا ټول ژوند وښیي په کوم روان یو معاملات مو د کتو نه دي عقیده مو د کتو نه ده ته وګوره که نه یو ګناه عام دی چې کله یو سړی مالدار شي نو اهل حدیث به یې خو ته وګوره دا پنسۍ یې ښکته دا د غرور نښه د غرور او الله تعالی فرمایي چې دا غرور تا کې دی نو جنت به رانه ونه وینې چې لږ هم مالدار شي د هغه پنسۍ بلکل د ګیټو نه ښکته دا یو داسې ګناه ده چې دی کې علما مبتلا دی کې عوام مبتلا دی کې بس ښځې خو ته بچ دي خو ټول سړي په دی کې مبتلا دي چې دا ګیټې یې بلکل پټې کړي وي پنسۍ ښکته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث او کره حدیث کې فرمایلو ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار د پرتوګ هغه حصه چې هغه د ګیټو نه ښکته شي دا به جهنم په اور باندې الله سیسي صفا حدیث دی د رسول الله او ته وګوره ځان ته به دیندارم وي خو چې پیسه ورسره راله نو دی لومبی چلنج خپل رب له ورکوي د تکبر د وجې نه دا پنسۍ کته کي حالانکې تکبر او غرور د یو الله صفت دی هو المتکبر او داسې مغرور او متکبر ذات دی چې د بل چا تکبر د الله مخې ته نه چلیږي حسن بصري ډېره عجیبه خبره کړې وه وی انا لابن آدم تکبرا اے دا آدم بچی تپک مسترگو تکبر کے وقد خرج من سبیل البول مرتين دوزل دا متیازو پلا رتلی و راغلی اللہ دنیا تر آلے گلی و تم نن تکبر کے براغلوی رب دیر شو دا دلوی لوی غرون و زمک و اسمانون مالک دیر شو شتکن یو ذات تکبر چی اغم تکبر کے یو تپ زمک لاندم تکبر کے تا سوچ کرده دا تا کم ذات چلنج کے دا تا کم ذات صفت اخلی نو یو خو د دې خبرې خیال ساتئ چې اوچتې پنسۍ ساتئ چېرته الله تعالی دې د متکبرینو په لسټ کې رانولي موږ ډېر کمزوري یو ډېر بې وسه او بې کسه یو او چې لسټ کې د متکبرینو باندې راشو بربنډ به یو ورځ ټول الله ته ولاړ یو که نه به یې ولاړ یوازې به ولاړ یو که نه به یې ولاړ سرتور سر او خپې بلې خپې به ولاړ یو که نه به یې ولاړ نو چې داسې حال کې چې یې بربنډ سرتور سر او خپې بلې خپې ولاړې او نوم یې د لبره په متکبرینو کې لیکلي نو ډېر ملامت او ټیټ سترګې ویو الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې حدیث باندې د عمل توفیق راکړي او د دې درس مقصد سو تفرغ لعبادتي اے بندگانو لږ ما تم ځان فارغ کړي ډېر دنیا ستړې کړې ډېر د ښځې خدمت ستړې کړې ډېر د بچو لپاره مال زیاتولو ستړې کړې ډېر د یو ګاډي نه بل ګاډي ته او د یو اے سي نه بل اے سي ته او د یو هیټر نه بل هیټر او د یو سهولت نه بل سهولت دې منډو ډېر ستړې کړې تفرغ لعبادتي الله وایي ما ته لږ متوجه شه املا صدرک غنا مالدار به دې کم واسد فقر ټینشن به ختم کم والا تفعل کما ته متوجه نشوي نبی الله تعالی فرمایي ملأت یدیک شغلا لا سونو به په روزګار کم او دسه به دنیا پسې ولګوما چې لم اسد فقرک دنیا به غټه او قرض به زیاتیږي الله تعالی دې مونږ تاسو صحیح د قران د حدیث پابند کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين